ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. सूरत अल-बकरा मदनी सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदीनी मुनव्वरी की नाजिल करे दा। कम सहीफा चीज मंगा उस्तासो मखी तपरता दा आगे तरतीब सरा द सूरह फातिहा न पस दा नामई सूरतुल बकरा दा और पर तरतीबी नुज़ूली की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल करे दा नो पर आगे तरतीब की द सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन नफस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल करे दा। नामद दी सूरत आगा सूरतुल बकरा दा। उलमाए किराम ददी सूरत फजीलत बयानई शददी सूरत आगा फजीलत सदा फजीलत अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रागिस्तेदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्ना लिकुल्ली सिनामुन वसिनामुल क़ुरआनी अल बकरा। द हर शी द पारा यौ कुबी यौ चतवाली द टोल क़ुरानी करीम प सूरतुन की सूरतुल बकरा आगा उचत सूरत दा प एतबार द मज़ामीनो उचत सूरत दा पे एतबार द लुईवाली चुलुई सूरत कुरान करीम की आगा सूरह बकरा दा चागा तकरीबन 2 सिपारे दा। द्वेम फसीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ची अल बकरा तो फुस्तातुल कुरान सूरह बकरा आगा खीमत कुरान करीम दा। लका संगा खीमे के सखलक राटोली अफल मस्कूनीन पागे बानी इहाता कड़ी यानी याय पमिसल द मंगा तासो अगम खादैला छतरे रोडू खीमे शान छतरे आगाट लांदी चिकम खलक नास्ती न कम मस्कूनीन दी आगे बानी इहाता कड़ी न द बारान या दनवर वगैरह गरमाइश न पे इंसान पागे बानी बचकीगी। न सूरतुल बकरा पे एतबार द मज़ामीन सरा द टोल कुरानी करीम खीमा दा। टोल सूरतुना द कुरानी करीम चिसुमर दी दागे टोलो मजमून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आगा बयान करे दा। द्रेम फजीलत इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह फरमाई सूरह बकरा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़र अवामिर बयान करी दी और ज़र नवाही बयान करी दी।
1000 اغی نواهی بیان کړي، منعیات بیان کړي چې مسلمانان بددي دي شیدونو نزان ساتي، او زری اوامر بیان کړي، امرونه کړي چې تب دا کار کې، دا عمل بکې، دا حکم بمانی. څلورم فضیلت اغا دا بیان کړي دا چې ټول قرآن کریم کې دا صورت الله رب العزت لوی را لېږلې ده. نو امتیاز هم دا ده په ټول قرآن کریم کې دا اوچت صورت ده په اعتبار د لویوالي د تلاوت سره هم، په اعتبار د مضامینو سره هم، او په اعتبار د احکام سره هم الله رب العزت لوی صورت هغه را لېږلې ده. نام د دې صورت هغه سورۃ البقرہ دا. علماء کرام احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د دې نامې را نقل کړي. یو نامه عامه هغه سورۃ البقرہ دا، دویمه نامه د دې سورۃ هغه سنام القرآن دا، کوب د قرآن کریم دا. دریمه نامه د سورۃ بقرہ هغه فسطاط القرآن دا چې هغې ته خیمه ویلی شي. نو دغه نامې علماء کرامو د رسول الله د احادیثو نه را نقل کړي دي. نامه د دې صورت سوره بقره هغه ولې کېښودلی شوې ده، وجه تسمیه څه ده؟ علماء کرام ذکر کوي مشرکینو یهودیانو واقعات موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل پکې بیان ده. هغوی به چې کله به پې باران نه کېدو نو د غوا لکۍ پسې څه کپړه به یې وتړله، یا به یې د غوا لکۍ له تیلې ورکو، او دغه غوا چې کله به هغې بدن ته دغه اور ورسېدو نو دی به منډې والې، چغې به یې وهلې. نو دې مشرکینو به وی چې اوس فریاد الله ته ورسېدو، اوس به مونږ باندې الله رب العزت باران کوي. دویم علماء کرام فرمایي چې الله رب العزت بنی اسرائیلو ته حکم کړی چې تاسو غوا حلاله کوئ. دا د څه دپاره؟ د دوی په زړونو کې د غوا او د سخي عبادت هغه د هغې د زړونو رګونو ته رسېدلی و. نو موسی علیہ السلام به منع کول چې تاسو د سخي د غوا عبادت مه کوئ. نو دوی به بیا هم د غوا عبادت کو. نو الله رب العزت ورته وویل چې تاسو دا غوا حلاله کوئ. دا د څه دپاره؟ لیهون معبودهم، چې تاسو ته دا خپل معبود چې تاسو د خولې باندې جوړ کړی ده چې دا زموږ معبود ده، دا غوا، چې د دې اهانت او سپکوالی ستاسو د دې لاسونو باندې وشي، نو ستاسو د زړونو نه به د غوا عبادت هغه مینه محبت هغه به ووځي. نو دې وجې ورته الله وی چې تاسو دا غوا هغه حلاله کوئ. هندوانو کې هم دا رسم او رواج هغه مشهور ده چې هغوی هم د غوا عبادت کوي. نو دا د رسول الله د دور نه د مشرکینو نه دغه طریقې را روانې دي. خو دغه شرک دا شکلونه هغه ورله جوړوي. څه شکل؟ هغه دا و چې غوا لکۍ له به یې تیلې ورکو، کپړه به یې ورپورې وتړله، هغه به یې سیزله. نو چغې سورې به هغې ووالې، منډې ترړې به یې ووالې، هغه به وسیزېده. نو بیا به وي اوس به الله باران کوي. او د هغې دا رسم او دا شرک راخورېدو تر دې چې هندوانو اوس د هغې قدر او احترام اوس هم کوي. د هغې متیازې وغیره اغسکي او د هغې حلاله په هغې باندې پابندي لګولې چې غوا به څوک حلالوي نه. او بیا هندوانو کې غټ غټ مشرکین هغه هم تیر شوي دي چې هغې به خپل قوم ته وي چې یا ایها البشر لا تسبحوا البقر فإن ذبحتم البقر فمأواکم السقر. خپلو قوم ته به وي، خاندان ته به وي چې ای بندګانو تاسو غوا مه حلالوئ. که تاسو غوا حلاله که
نو فمأواکم السقر زیب استاسو د جهنم ټوکړی تاسو به الله جهنم ته غورځئ د ځان نه به یې دغه خبرې مشهورولې او د غوا قدر و احترام د هغې فضیلت به بیانولو نو قرآن کریم ورته ووایي چې تاسو دا غوا حلاله کوئ لیهون معبودهم چې تاسو باندې دا خپل معبود سپک شي نو بیا به تاسو د غوا عبادت نه کوئ او دی اولی سپاره کې به راشي چې الله ورته حکم وکړو چې تاسو غوا حلاله کوئ نو تپوسونه یې شروع کړل ښه دا غوا دا ځوانه ده که دا بوډۍ ده که دا درمیانه ده الله ورته وی بس حکم چې د څه شوی د هغه حلاله کوي بیا به یې تپوس وکړو چې د دې غوا رنګ څه ده نو الله رب العزت د دوی چې څومره سوالونه و د هغې جوابونه به یې ګران ګران ورکول نو الله ورته ووایي چې تکه زیړه ده تسر الناظرین کتونکو له خوند ورکوي زیړه غوا حلاله کوي بیا یې تپوس وکړو چې دا ځوانه ده کم عمره ده که نه دا د کم کیفیت واله ده الله ورته بیا جواب وکړو چې دا نه ارټي ده نه چې کم ده هغه د یوي واله ده چې په هغې باندې خلک پټي اړوي او نه دا ارټي ده چې خلک پې اوبه راوباسي او نه دا د ډېر عمر واله ده د هغې سوالونه او الله رب العزت جوابونه هغه سخت سخت علما کرام فرمایي سوالونه یې ولې بار بار کول دا د دې وجې نه چې الله موږ نه دا حکم اوچت کي چې دا غوا هغه بس مال حلالوئ چې تاسو یې معلومولی نه شئ نو دې وجې نه د دې صورت نامه هغه سورة البقره ده چې د غوا تفصیلي واقعات د بني اسرائیلو د الله د حکم د هغې بیان پکې تفصیلي شوی ده او دوی زمانه کې هغه شرک د هغې طریقه لږ شان بدله شوې ده خو همغسې همغه شرک ده رسم څه ده هغه دا ده چې په قبرونو باندې اوبه واچوئ چې دغه د قبرونو د حلولوالی هغه وچ شي نو الله به بې باران کوي دا رسم رواجونه هغه خلکو د ځان نه جوړ کړي دي سورة البقره د دې صورت مخکې صورت سره تعلق څه ده وجه د مناسبت څه ده یعنی د سوره فاتحې نه پس هغه سوره بقره ده نو ربط او تعلق یې څه ده خپله کې مناسبت څه ده ځکه علما د تفسیر ټول بالاتفاق دا خبره کوي چې قرآن کریم صورتونه هغه یو بل سره منسلک دي پیوست شوي دي متعلق دي د یو بل نه جدا نه دي بیا دویم فرمایي چې هر آیات بل آیات سره لګېدلی ده او دا د فصاحت علامه ده د الله رب العزت د کلام زما او ستا هغه په دوه قسمه باندې یو قسم هغه چې هغه روانې خبرې نو خبرې پسې خبره رایادېږي نو خبرې خلک کوي نو دغې سړي ته خلک سم سړی وایي لیونی ورته نه وایي دویمې خبرې هغه هغې چې د هغې خپل منځ کې تعلق او ربط نه وي لکه علما هغه مثال بیانوي یو سړی د هغه وایي سهار پاڅېدم مړی شوی و واده له لاړم ماښام اوده شم د دې خبرو خپل منځ کې تعلق او ربط نه جوړېږي چې دا څنګه خبرې دي او همدا خبرې دي چې سهار پاڅېدم نو مونځ مې وکړو نو بیا مړی وشو مړی مو دفن کو د هغې نه پس یو خادي وه هغې خادۍ دعوت و هغې له لاړم او د هغې نه پس ماسخوتن ستړی و بیا اوده شومه نو دې خبرو خپل منځ کې تعلق او ربط راغی خلک هغې ته روغې خبرې وایي او همدغه خبرې دي چې غټ غټ ټکي دې راوالي څوک پې پوهېږي نه خلک وایي دا لیونۍ ده خبرو کې تعلق او ربطوالی نشته نو قرآن کریم داسې کلام الله را لېږلی ده چې دې یو بل سره تعلق ته مناسبت ته یو صورت د بل نه جدا نه ده یو آیات د بل آیات نه جدا نه ده یو سپاره د بلې سپارې نه جدا نه ده یوه رکو د بلې رکو نه جدا نه ده یو پاو د بل پاو نه جدا نه ده یو نیمه د بلې نیمې نه جدا نه ده ټول یو بل سره روان کلام دا د الله رب العزت ته نو علما د تفسیر د سوره بقرې سوره فاتحې سره مناسبت او تعلق یادوي
مخ کی صورت سورہ فاتحی کی منگا ہوئی چی ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ منگ بستا عبادت کو او اللہ تا نب امداد غاڑو پدی سورہ بقرہ کی منگ اللہ سرا دا وعدہ کو چی لا نعبد البقرہ ولا نستعین من البقرہ کما فعلت الیہود والنصارى اللہ منگ با عبادت دغوانا کو منگ با امداد دغوانا نغوارو لکه څنګه دا کار یهودو مشرکینو کولو نو تیر صورت کې مونږ وی چې عبادت به الله یو تعالی کو دی صورت کې الله بیان کوي چې عبادت غواله نه کوي لکه څنګه مشرکین او بنی اسرائیل کولو يهوديانو کولو امداد د یو الله نه غواړي عبادت د غواګانو نه مغواړي لکه څه خلکو هغه امداد د غواګانو نه هغه غوښتلو یو تعلق علما دا یاد کړي ربطو دویم ربط دادا چې مخکې آیات کې مونږ ایاک نعبدو وی چې الله مونږ به تعالی عبادت کو نو په دې صورت کې هغه به الله رب العزت مونږ ته تفصیلی بیان د ایاک نعبدو کوي چې د عبادت مستحق څوک ده عبادت چاله پکار ده کم وخت کې پکار ده مقدار یې څه ده کیفیت یې څه ده ارکان یې څه دي احکام یې څه دي او هیئت یې څه ده او چاله چا پسې عبادت پکار ده په کومه طریقه پکار ده چا پسې سړی لاړ شي چې الله ورته د خپل رضا اعلان وکړي تفصیلی بیان به الله رب العزت سوره بقره کې کوي دریم ربط علما ذکر کوي چې موږ په سوره فاتحه کې پنځه نامې د الله وي الله رب رحمان رحیم مالک پنځه صفاتو باندې موږ الله او پیژندو اوس د دغه صفاتو والا رب عبادت پکار دا نو دی صورت په 21 آیات کې الله بیان کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی اے ټولی دنیا خلقو د یو الله عبادت کوي نو اثبات د توحید چې الله یو دا نو اعبدوا ربکم عبادتم یو الله له پکار دا الذی خلقکم اغا چې تاسو مخکې پیدا کړی او تاسو نه پسم دنیا پیدا کړو څلورم ربط علماء کرام بیانوي چې تیر صورت کې مونږ وی چې اهدنا الصراط المستقیم الله کلک کې مونږه پلارا نیغا الله کلک کې مونږه په طریقو د پیغمبر باندې الله کلک کې مونږه په قرآنی کریم باندې نو دې صورت کې الله بیان کوي چې هغه کلک لاره څه ده چې تا په دعا کړې و سوره بقره کې اغا کلک لارا اغا ذالک الکتاب اغا دا کتاب دا کتاب دا قرآن لا ریب فیه پدی کی شک نشتا نو دی کتاب کی چې څوم بیانیږي او تا دعا په سوره فاتحه کې اهدنا کې کړي و الله کلک کی مونږه په څه شی باندې ذالک الکتاب الله پدی کتاب باندې مونږ کلک کی چې لا ریب فیه دی کی شک نشتا علما معنی کوي لا ترتابو فیه دا د شک زینه ده او چې کم زید شک نه خلق اغي کې شک نه کوي نو دا بی ریب کتاب دا بی شک و شبی کتاب دا دریم ربط علماء کرام بیانوي چې مخکې صورت کې د دریو فرقو بیان شو یو فرقه داغي مونږ دعا د الله رب العزت نوکا چې هغه صراط الذین انعمت علیهم منعوم علیهم صحابه داغی سوال مونږ کړو الله مونږ د صحابه په شان پنی غلار روان کی لکه څنګه اطاعت د رسول الله کې کړو رسول الله اطاعت په حضر کې هم کړو چې رسول الله ور سره اوسېدو نو د رسول الله تابعداري وکوله د رسول الله اطاعت په سفر کې هم کړو چې په سفر کې رسول الله سره وتی دي نو د رسول الله خبره منلې ده د رسول الله خبره په تکلیف او راحت کې دواړو کې منلې ده الله موږ د هغه ډلې نه وګرځي د هغه ډلې بیان الله رب العزت په سوره بقره په 2 آیات کې کوي چې یقیم یؤمنون بالغیب ایمان په غیب ساتي یقیمون الصلاة پابندی د منځ کوي مما رزقناهم ينفقون الله چې کمال ورکړي دا هغه د الله په لار کې خرج کوي کم پیغمبران الله را لېږلي دي او کتابونه ورسره دي پاغي ایمان او په آخرت باندې ایمان اولئک علی هدن دغه 5 صفات والا خلق په اعلی درجه د هدایت دي
نو یو ډله د منعوم علیهم بیانې چې هغه صحابه دي. قرآن دویم دریم څلورم آیات کې الله صفات بیان کړي چې دا د 5 صفاتو والا صحابه وو. نو ته ځان کې دا 5 والا صفات راوله. نو اهدنا د سوره فاتحه دعا به الله قبول کړي په دغه طریقو ارکان او اعمالو پوره کول باندې. دویمه ډله مونږه هغه د مغضوب علیهم بیان کړي وا په سوره فاتحه کې چې هغه يهود او نصارا دي. سوره فاتحه کې به الله بیان کوي قالت اليهود ليست النصارى على شيء. دویم به دا بیانې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. يهود وی چې جنت ته به هیڅ سړی نه داخليږي مگر هغه سړی چې هغه موږ سره په يهودیت کې هغه ملګری شو. الله پوره تفسیر د يهوديانو د دویمه فرقې په سوره بقره کې بیانوي. دریمه فرقه هغه ضالینو گمراهانو چې هغه په دین کې تجاوز کړو او هغه باندې مونږه آیاتونه راړولیو. یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. چې په خپلم گمراه دي خلقم گمراه کوي او مشرانم گمراهانو د هغه ډلو نه ځان وساته. الله په سوره بقره کې تفصیلی بیان د دغه اهلی کتابو کوي د دغه نصارو کوي. نو تفصیلی بیان به د دریو فرقو کوي. اوله فرقه د صحابه منعوم علیهم، دویمه فرقه د يهوديانو مغضوب علیهم، دریمه فرقه د ضالینو چې هغه گمراهان دي دا غي بیان الله رب العزت کوي. علماء سوره علماء قرآن هغه د هر سورت یو خلاصه بیانوي. نو د دې سورت خلاصه هغه څه ده؟ علماء کرام بیانوي د دې سورت خلاصه دا ده 4 مسلې په دې سورت کې الله بیانوي. سورۃ البقره کې اول پدې کې اثبات د توحید بیانې چې د یو الله عبادت کوي دا رب ستاسو دا او ستاسو نه مخکنی امت چې کومو هغه د یو الله عبادت کولو نو تاسو د یو الله عبادت کوي. دوی پدې کې اثبات د رسالت بیانېږي چې د یو پیغمبر داغه اطاعت کوي چې دا قرآن په الله را لېږلی ده. او په دې قران کریم کې الله څومره کرته قل سره بیان کړی دا. دا قل بیان د دې لپاره پیغمبر امت ته دی وایا چې ستاسو امت دا احکام او دا طریقې دي په دې طریقو به الله ستاسو ناراضي کیږي. نو د دې قران تابعداري هغه رسول الله کړی دا او رسول الله باندې الله دا نازل کړی دا. نو امت له پکار دي چې د دې قران کریم مکمل تابعداریو کی او هغه دنیا ته ورسي. نو اثبات د توحید ورسره اثبات د رسالت بیانې چې یو پیغمبر تابعداریو کوي دا پیغمبر الله تعالی را لېږلو. بلغ ما انزل دنیا ته قرآن بیانې بلغ ما انزل تبلیغ به د قران کریم کوي ټول دنیا ته قرآن بیانې. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ پیغمبر تعالی وی کتا دا کارونه کو دا مهنت دیونه کو دنیا ته د قران ونرسو فما بلغت رسالته تا خپل پیغمبري حق ادا نکو. دریم بیان په کې الله هغه د جهاد فی سبیل الله کوي. کتب علیکم القتال د جهادي بیان په کې الله کوي او جهاد متعلق په فرایض بیانوي چې مؤمن کله کلمه د لا اله الا نو دا به یو 5 وخته مسلمان نه، دا به صرف حج ادا کون کې مسلمان نه، دا به صرف زکات ورکون کې مسلمان نه، دا به صرف 15 وخته منځ کون کې د جمع سره صرف 15 وخته مول باندې ودا مسلمان نه. دا چې مسلمانی نو سورۃ البقره دویم سپارہ دویم پاو اولنی آیات کې الله د مؤمن لس صفات بیانوي او لس صفاتو کې یو صفت دادا والمجاهدون فی سبیل الله. ابد الله په لار کې جهاد کوي. رسول الله فرمایي الجهاد ماض الى یوم القیامه. جهاد هغه تر قیامت پورې جاری او د قران کریم دینی احکاماتو دینی مراکزو دیندار عالمانو دینی مدارس
داغي چوکیداری او د قران کریم چوکیداری احادیث مبارکه او د رسول الله چوکیداری هغه به کوي رسول الله فرمای هغه به جهاد کوي جهاد مجاهد دا د قران کریم چوکیدار ده ترسو چې جهاد قائمي نستا قران ستا طالب علم ستا دینی مراکز ستا علما ستا مدرسې ستا جماعتونه ستا پر سپیکل اعلان د اذان ستا پر سپیکل قران کریم دا بکله کیږي چې کله جهاد قائمي چې کله جهاد نه د مې عزتمند او سپیکل ناس ته د قران کریم جمع سره منز مجاهده په یو بل دا هر شی بیا څه کیږي هغه ختميږي تاریخ یو خبره ذکر کړی دا شاه عبد القادر رحمه الله دا داسې سړی برصغیر کې تیر شوی دا چې دا د شاه ولی الله رحمه الله زوی و پلاری تفسیر لیکلو د قران کریم اولنې تفسیر په فارسی کې دا برصغیر کې اولنې عالم چې فارسی کې د قران تفسیر لیکلو بیا دا غزوی شاه عبد القادر رحمه الله دغه فارسی ترجمه هغه اردو ته واړوله چردو ته واړوله نو هغه وخت سره ظالم پیرنګي هندوانو انګریزانو يهوديانو حکومتو نورو مسلمانانو کې صلاحیت پیدا کېدو چې قران بیانېږي دا قران د مؤمن صفات څخه بیان کړی دي او دا مؤمن مسلمان په کومه باندې روان ده ورو مسلمانانو کې انقلاب راتلو قران بیانېدو او یو مجاهد پتی جوړېدو شاه عبد القادر رحمه الله هغه وخت دور حکومت هغه ونیو او جیل ته واستولو جیل ته لاړې مشهور جیل نن سبا هغه د کیوبا ده هغه دور کې مشهور جیل هغه مالټا جیل له ولېګلو دنیا تکالیف هغه باندې تیر کړ نکونه د خپو او د لاسونو هغه ته وېستل چې کله هغه د جیل نه آزاد شو ټول علما کرام طالب علمان د مدرسو ټول لاړل او ریلوی سټیشن داغه انتظار پر ریلګاډي کې کولو هغه چې کله د ریلګاډي نه راکوشو ټول علما داغه استقبال ولاړو طالب علمان ولاړو ټول علما ته په دقه ځکه بیان وکړو چې ما په جیل کې دوه خبرې زده کړې ټول علما کرام طالب علمان هغه حیرانو چې دومره لوی عالم دته په جیل کې د دنه غټ عالم کم ملاو شوی چې دته دا دوه خبرې زده کړې دي ټول علما کرام طلبه عظام هغه ناسو وی ما په جیل کې یو خبره زده کړه هغه دا چې مسلمان ناکام ده نو په دې خبره ناکام ده چې هغه قران پرې خېدا ولی قران د مسلمان نه چې څنګه مسلمان جوړي یو غیرتی مسلمان ته جوړي دا د پاسه کافر او يهودي حکومت نشي کولای ولی قران چې دا څنګه مسلمان جوړي او څنګه سړی ته جوړي نو په دغه نفس او په دغه غیرت باندې د بل چا ټاپه بیان لګي په دغه قرآنی ټاپه بیا دویم نمبر مسلمان چې ناکام ده نو دی جهاد پرې خېدا چې کله جهاد پریدي او د جهاد پرې خودلو سبب هغه قران کریم ده چې قران نه بیانېږي مسلمان ته به څه پته چې په ما څه احکام فرض دي مال څه کول دي زب کم وخت کې روچتیګما او د چا خلاف به تور روچتاما او اعلان د جهاد وکاما قران کریم په دې کې صورت کې څه بیانې هغه جهاد فی سبیل الله هغه پکې بیان کړي څلورمه مسله په سوره بقره کې الله بیان د انفاق فی سبیل الله کوي قران کې الله وی انفقوا من طیبات ما کسبتم الله اعلان کوي ټولي دنیا ته چې په الله په لار کې پاک مال لګوي او دغه سوره بقره دریم آیات ومما رزقناهم ينفقون مطالبه الله تعالی کوي چې د الله په دین باندې ولګوا او قران کریم په سوره مزمل کې درې قسمه مسلمانان بیانوي یو قسم مسلمان هغه عالمي هغه خلکو ته بیان د قران کریم کوي دویمه ډله هغه بدایي په دې درس د قران کریم کې دی ډلې له دعوت ور کوي قران کریم درس له دعوت ور کوي نو په خپل بم درس اوري او نور خلکو له دعوت ور کوي درېمه ډله هغه به څوکي هغه به مجاهدینی هغه به مزدورکاری هغه به پیسې ګټي او په دې جماعت باندې به لګي
तबतगूना मिन फضلillah द अल्लाह पलार के बागत से कई लटावल दसो दिहाड़ी मजदूरी सिरोड़ा बगटी बचोला बमोर कई और बदीन बारे मम लगई अल्लाह दे मुंगा तासो दे दो वाला लड़ना वर्जई चे पखपलम इल्म ज़कू आगा बयानो पखपलम दर्स तकीनो और बल्लम दावत वर्को पखपलम पी लगो और नूर खल्को तामु आयो चे अल्लाह पलार के सकई आगा लगवई तगा मुख्तसर खुलासा उलमा किराम आगा जिक्र करेला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आगा मुख्तसर दर्स आगा मो को मुहतरम से तमे अवल नवील मरे में खूब दसीना में खराब बदा बल इतवार नबी इंशाअल्लाह अलिफ लाम मीम न शुरू को अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमल का उलरा नसीब की अल्लाह गुनाहों ना तमाम की अल्लाह आखिर खातिमा पे ईमान की अल्लाह शुरू में फसदों बच के अल्लाह द दिन खिदमत रा नसीब की अल्लाह द दिन खिदमत रा नसीब के अल्लाह सुपर गुनाहों ना नसीब गुनाहों ना माफ के अल्लाह मुंद कुरान ना मौजूदा के अल्लाह द कुरान ना मौजूदा के अल्लाह प कुरान बानी खिदमत रा नसीब के द कुरान को रा नसीब के अल्लाह ज़मुन कुरन के आलिमान जोड़ के ज़मुन कुरन के द कुरान रा रावले अल्लाह सुपर मशरान कशरान जवानान नास्ती अल्लाह द दिन खिदमत के इस्तेमाल के अल्लाह द दिन खिदमत ने मौजूदा के अल्लाह सुपर कुरन की मुश्किलात दी बीमारी दी अल्लाह टोल मुश्किलात और बीमारी ख़त्म के अल्लाह तर मर्ग पूरी पतिन इस्तिकामत रा नसीब के अल्लाह मर्ग द शहादत रा नसीब के अल्लाह द कुरान खिदमत की मुआम इस्तेमाल की अल्लाह द कुरान द आयान मुजोड़ के अल्लाह द कुरान बयानउन की मुजोड़ के अल्लाह ज़मुन औलाद आगा प कुरान करीम राना वाला गर्जे अल्लाह ज़मुन जुमातुना प कुरान करीम आबाद की अल्लाह ज़मुन कुरुन इत्तिफाक प कुरान करीम रावले अल्लाह ज़मुन दानास्ता द कुरान करीम और इदना अल्लाह तर क़यामत पूरी जारी उगर्जे अल्लाह चुमरा मशरान कशरान दिल तकलीफ कई दिल कीमती वखवर कई अल्लाह ज़ोई कुरुन तखैर रसे अल्लाह ज़हनुन प कुरान बदल के अल्लाह ज़हनुन की द कुरान फराखी रावले अल्लाह चुमरा मलगिरी मशरान कशरान दी रिज़्क़ हलाल कारोबार सबब मौजूद की अल्लाह रिज़्क़ वर्क बरकत वाचे अल्लाह चुमरा कारोबारियान दी कारोबार की वर्क बरकत वाचे अल्लाह दचा हलाल कारोबार नहीं हलाल कारोबार वर्की अल्लाह दचा औलाद नहीं नेक अमल सालिह औलाद वर्की अल्लाह दचा औलादी द पैगंबर पर तरीक़ा रवान की अल्लाह आखिर खातिमा उम्मती कलमा नसीब